زما او ستا په نسبت باندې که ته د انسان نه تپوس کې بهي په دې معاشره کې زموږ په دا کلي کې بهترین سړی څوک دی نو زما او ستا لاس په یو وډیره باندې یو نواب باندې خان صاحب باندې چودھری صاحب باندې ناظم صاحب باندې صدر صاحب باندې لاس اوچتېږي چېرې جي دا ډېر غټ سړی دی دا ډېر جي عظمت والا سړی دی راشه تر تا ته نن د زبان نبوت والا ویم چې محمد رسول الله فرمایي زموږ په دا سوسایټۍ کې په دنیا کې بهترین خلک هغه خلک دي چې نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه بهترین خلک بلکې زما رب ته و محمد رسول الله ته هغه خلک دي چې هغه قرآن زده کوي او قرآن بل ته ښیي زما محترمو بهترین خلق دي زما تفسیر کبیر کې امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 127 باندې یو واقعه د بسم الله لاندې لیکل ده و عیسی علیه السلام مبارک په لار باندې تیرېده په یو مقبره کې چې وکتل یو مقبره کې په یو قبر باندې عذاب قبر چلیده زما محترمو عذاب وپی و عیسی علیه السلام خدای ته وی چې رب په دا قبر باندې عذاب چلیږي توجه غواړم ډیره رب په دا قبر باندې عذاب چلیږي عیسی علیه السلام ته زما رب وی چې او د ګناهونو په مخ ته ځمکه داسې و چې د هغې سزا ورته میلاویږي ډېره زمانه پس عیسی علیه السلام په دغه مقبره باندې بیا ته چې وی کتل هم هغه قبرستان کې هم هغه صاحب قبر گویا چې د جنت په اعلی نعمتونو کې ښکارېده رحمتونه پرې راورېدل عیسی علیه السلام بیا خدای ته وی ربا د دې نه مخکې خو په ده باندې عذاب چلېده اوس په ده باندې نعمتونه او رحمتونه دي دا ولې زما رب ورته وفرمایل عیسی دا انسان چې کله وفات کېده په مخ ته ځمکه د ده ګناهونه دومره و چې ده ته د هغې د وجې نه عذاب میلاوېده لیکن د ده په دغه دنیا کې یوه ښځه وه چې هغه د ده نه حامله وه چې کله دی وفات شو د ده بچی دنیا ته راغی د ده بیبي الله والا وه هغه بچی استاد قاري صاحب له مدرسې ته ولېږه کله چې هغه بچی مدرسې ته لاړه کله چې قاري صاحب ته په پټۍ باندې کېناستو و قاري صاحب ورته د قرآن د کتاب ابتدا کوله او د ابتدا نه ورته دا کلمه وویله چې بسم الله الرحمن الرحیم وایي زما رب وفرمایل چې زما عظمت په جلال کې راغی چې گویا بچی د ځمکې د پاسه زما درب مغلی و پلاری قبر کی تلنا عذاب قبر ملاویگی زما رب وفرمایل زما عظمت په جلال کې راغی وایي قسم دې ما ورته تر قیامت ته سبا پورې عذاب قبر ماف کړ په یو بسم الله باندې په یو بسم الله باندې د بچی پلار ته زما محترم عذاب قبر ماف شو دا د بسم الله او تاسو نه تاسو کوم چې په دا مجلس کې داسې کسان شته چې د هغې بچو ټول قرآن ختم کړي هغې ته مبارکبادي ویم زما محترم هغه بختور پلاران دي چې بچو یې قرآنونه ختم کړه په دا مدرسه کې دا خو د بسم الله خبره کوم چې بسم الله کې دومره پاور دی د قرآن نو چې یو انسان ټول قرآن ختم کړي نو بیا چې یو انسان ټول قرآن حفظ کړي نو بیا چې یو انسان د قرآن په معنا باندې ځان پوهی کړي نو بیا انسان د قرآن په تفسیر باندې ځان پوهی کړي نو د هغې به څومره فضیلت دی زما محترم دا خو د بسم الله خبره کوله چې بسم الله کې دومره زور دی تسهیل المواعظ کې اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو خبره لیکلې ده وایي یو مولوي صاحب په منبر باندې مسلې کولې د بسم الله فضایل یې ویل چې بسم الله کې دا پاور دی د بسم الله دا فضیلت دی گویا چې بسم الله په هر کار باندې وي گویا زما رب وفرمایل کم انسان چې د بسم الله کلمه ووایي زما رب د هغه دپاره د جنت اته واړه دروازې کولو کې یو انسان چې بسم الله ووایي زما رب به د هغه روان کار ټیکي یو انسان چې بسم الله وایي د هغه کار نه کوي د زما رب به هغه کار له لاره جوړه کړي یو انسان چې بسم الله وایي کار کې برکت نشته زما رب به په دغه کار کې برکت پیدا کړي یو انسان چې بسم الله وایي قسم دې د دا بسم الله په وجه باندې زما رب رضا کېږي زما محترم او تاسو ته خبره کوم وایي اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکي و یو مولوي صاحب په منبر باندې د بسم الله فضایل ذکر کول که یو انسان بسم الله الرحمن الرحیم ووایي دومره پاور دی په دا بسم الله کې که د سمندر د پاسه ورمنډه کړي نو هغه سمندر به ډوبۍ نه د پاسه به پرې رواني مولوي صاحب جذباتو کې راغلی او مسله یې وکړه جي که یو انسان بسم الله ووایي د عقیدې خبره هم ده او چې څومره ستا عقیده محکم وي نو دومره به پاور پیدا کېږي زما محترم وایي یو ګډبه په دغه محفل کې ناستو په دغه مجمع کې ناستو ګډې به سرولې نو چې دا خبره یې واورېده چې بسم الله ووایي او په سمندر او په نیر باندې ورځي عادي ډوبۍ نه نو ده به د سیند دې طرف ته د خپلې چیلې او ګډې سرولې نو چې ګیا ختمه شو نو ده ویې راشه استاد یو مسله کړې ده توجه غواړم ډېره خبرې مه کوئ الله هم خوشحاله وایي ده وی چې استاد جي د جمعې په بیان کې یو مسله کړې ده چې انسان بسم الله ووایي او په بحر په سمندر ورمنډه کې ډوبۍ یې نه
وای دا ګډبا چیلو والا کلمه وویله او چې څنګه کلمه وویله بسم الله الرحمن الرحیم وی او د چیلو نه ورمخکې شو دی وی په سمندر او په بحر په اوبو د پاسه داسې روانو گویا چې انسان په اوار سړک باندې روان دی. زما محترم ډوبو یې نه دا د هغې برکت زما محترم وی زمانه تېرېده مشهوره شو چې یو ګډبه دی او هغه سره جادو دی یو ګډبه دی او هغه سره جادو دی اوبه یې ډوبوي نه وی مولوي صاحب ته خلکو ووایي چې یو انسان دی اوبې نه ډوبوي مولوي صاحب ورله تماشې له راغی چې هلکه تا سره کم دم دی تا سره جادو دی چې اوبه دې نه ډوبوي نه استاد جي ما سره خو جادو نشته استاد جي تا د جمعې په بیان کې تقریر کړو او په هغه بیان کې تا ویلو چې کم انسان بسم الله ووایي د اوبو د سمندر د پاسه ورشي نو زه پې ورمنډه کوم ګورو ته استاد جي راده استاد جي ورته ویلې ونې شوې که روغې اوس مونږ غر کې هغه ورته استاد جي دا مسله تا کړې وه اوس توجه کوئ عقیدې خبره ده ما محترم وایي چې کله دا استاد جي وایي چې دې ګډبه ته حیران وم ما وې دې لیونی شوې دی ما استاد جي مخکې څه قسم دی که دې پرېږدم دا مې تا نه زده کړي دي او تا به په دا اوبو باندې پورې باسم استاد جي وایي قسم دی زما خو خپې رپې دی اوس توجه کوئ وایي دغه ګډبه ورته استاد جي که ستا یقین نه کېږي زه دله مخکې کېږم او ته را باندې راځه وایي چې کله استاد جي د لمن نه ونیو وایي چې استاد جي راځه مخکې کوم دی وای استاد جي دغه ګډبه په دغه باندې کلمه وویله او بسم الله یې وویله وای قسم دی دا ګډبه په دغه بحر او سمندر باندې ورمخکې شو وای علما کرام اشرف علي تانوي رحمت الله علیه فرمایي وای قسم دی داسې روانو لکه انسان چې په اوار سړک باندې رواني د بسم الله په برکت باندې بسم الله کې خدا پاور ده ما محترم نو چې یو انسان ټول قرآن ختم کړي د هغه به څومره رفعت او منزلت د الله په نسبت باندې او د چا بچو چې قرآنونه په دا مدرسه کې ختم کړي د ما محترم هغه بهترین خلک دي او د هغې پلارانو ته مبارکبادي ویم زما محترمو د کومو پلارانو بچي چې دلته چې کوم دی ناست یو ختمونه یې کړي دي د قرآن ختم یې کړی دی زما محترمو قرآن یې ختم کړی دی په ناظره باندې یا د قرآن حفظ یې کړی دی قرآن یې حفظ کړی دی سینه کې زما محترم بهترین خلک دي زما محترم او گویا د قرآن په فضیلت باندې خو ما تاسو ته د بسم الله خبره وکړه چې د بسم الله د قرآن دومره برکت دی بیا نبی علیه صلات وسلام مبارک فرمایي چې په دنیا کې په مخ ته ځمکه عظیم او رفعت والا ما ته محبوب خلک هغه خلک دي نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې هغه قرآن زده کوونکي دي او قرآن بل ته ښودونکي دي نبی علیه السلام فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه یو انسان خپله قرآن زده کوي و بل ته قرآن ښیي زما او ستا په نیز باندې که ته د انسان نه تپوس وکړې بهی په دې معاشره کې زموږ په دا کلي کې بهترین سړی څوک دی نو زما او ستا لاس په یو وډیره باندې یو نواب باندې خان صاحب باندې چودھری صاحب باندې ناظم صاحب باندې صدر صاحب باندې لاس اوچتېږي چېرې جي دا ډېر غټ سړی دی دا ډېر جي عظمت والا سړی دی راشه تر تا ته نن د زبان نبوت والا ویم چې محمد رسول الله فرمایي زموږ په دا سوسایټۍ کې په دنیا کې بهترین خلک نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه بهترین خلک بلکې زما رب ته و محمد رسول الله ته هغه خلک دي چې هغه قرآن زده کوي او قرآن بل ته ښیي زما محترمو بهترین خلک دي زما محترم او هغې سره داسې پاور دی چې په مخ ته ځمکه دا پاور هیڅ چا سره نشته زما محترم چا سره چې د قرآن پاور دی زما محترم چا سره چې د قرآن برکت دی زما محترم دا پاور او برکت په مخ ته ځمکه هیڅ چا سره نشته زما محترم اوس دا قرآن به حاصلیږي کوم دی کې زما محترم دا په مدارسو او مساجدو کې زده کېږي زما محترم